نن درته محترمو د رزق د پراخۍ وظیفه ښیمه. څوک دا وظیفه کوي الله پاک بوله رزق ډیر زیات ورکي. د قرآن مجید یو آیت دی، صرف سل پیرې ویل پکار دي. د هغې برکت به دا وي چې الله پاک به ستاسو رزق دا پراخه کي. یاد ساتئ چې رزق پراخي دا په نوکرۍ سره هم راځي، د رزق پراخي د کاروبار سره هم راځي، او دغه رنګې د رزق پراخي چې څومره انسان ته سکون وي دې سره هم راځي. د رزق د پراخۍ دپاره دا وظیفه ډېره زیاته اعلی ده، ډېره بهترینه ده، او هر چا ته محترمو دا اجازت دی هر څوک دا وظیفه کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات مهربان او د ډیر زیات رحم کوونکي ذات په نوم باندې. درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې، د هغه په آل باندې په ټولو خلکو باندې. محترم، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د قرآن مجید د یو آیات کریمه وظیفه ده. دا یو آیت محترم داسې دی چې د رزق دپاره ډیر زیات خاص دی، او د کتاب مصنف رحمت الله علیه و چې هر چاته د دې وظیفې اجازت دی. ما ته هم اجازت میلاو دی د خپل استاد طرفې د تاسو ټولو ته د دې وظیفې اجازت دا درکوم، او تاسو ټول دا وظیفه کولی شئ، مخکې شیر کولی هم شئ. څو غریبانان وي او دغه رنګې د رزق تنګسیا په هغوی باندې وي، نو که دا وظیفه شروع کړي نو الله پاک به هغوی له رزق دا ډیر زیات به انتها ورکړي. بعضې وخت کې د انسان رزق کاروبار پسې تللی وي، نو که څوک دا وظیفه کوي د کاروبار دپاره الله پاک به له بهترین او ښکلي ځای کې کاروبار ورکړي. دی به ټول عمر په دې کاروبار باندې خوشحاله وي. دغه رنګ یو سړی نوکرۍ پسې نښتی دی او دی دا وایي چې ما ته دې نوکري میلاو شي. نو که تاسو حال وکړئ رزق بعضې وخت کې د انسان په نوکرۍ کې وي، نو الله پاک به د انسان له ښکلي ځای کې نوکري محترمو دا ورکړي. وظیفه زموږ ډېره زیاته اسانه ده، ډېره زیاته بهترینه ده، او په دې وظیفې باندې محترمو د کلونو نه خلکو تجربه کړې ده. نو داسې ده چې تجربه شوې ده. که د چا څومره حاجات وي او حاجات یې پوره کېږي نه، انشاءالله العزیز الله پاک به د دې یوې وظیفې په برکت باندې د انسان ټول حاجتونه د پوره کړي، او دغه رنګې څومره چې مشکلات دي الله پاک به له مشکلات ختم کړي. د قرض حوالې څخه موږ خبرو کړو، د دې وظیفه کې د قرض لپاره ډېره زیاته بهترینه دعا ده. یاد ساتئ چې کله د انسان رزق داسې واشي او کله الله پاک په انسان باندې خپل کرم وکړي، خپل رحم وکړي، نو چې رزق سوا کېږي ورسره قرض خود به خود دا کمیږي. د قرض لپاره دا وظیفه دا ډېره زیاته اعلی، ډېره زیاته بهترینه ده. کوشش دا وکړئ چې څومره ملګري داسې وي ستاسو په کلي کې وي، ستاسو په علاقه کې وي، ستاسو سرونه بیګان وي یا ستاسو خویندې وي، هغوی سره شریکه کوي. الله پاک به له ښکلي مزیدار اعلی رزق هم ورکړي، الله پاک به له قرضونه هم خلاص کړي، الله پاک به له حاجتونه هم پوره کړي. دغه رنګه څومره چې مشکلات دي نو ټول مشکلات به الله پاک ختم کړي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفې دپاره شرطونه دا دي چې موږ به 5 وخته لمونځ کوو. دویمه خبر دا چې موږ به د قرآن مجید تلاوت کوو او ځان به د ګناهونو نه بچ کوو، او بیا به د هغې نه بعد دا وظیفه شروع کړو. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ستاسو ټول کارونه په احسن په ښکلې طریقې باندې دا وکړي. د وظیفې چې اجازت دی دا ټولو خلکو ته دی، او وظیفه دا سره چې موږ به 3 پیرې درود شریف وایو، بیا به د هغې نه بعد د آیات مبارکه 100 پیرې وایو. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اب 100 پیرې وایو، بیا به د دې نه بعد 3 پیرې درود ابراهیمي بیا وایو. یاد ساتئ چې د عمل کو موږ سار کې وکړو دا به ډېر زیات بهتر وي. دغه رنګه دې سره دویم یو عمل داسې دی، که تاسو وایئ چې زموږ رزق د الله پاک پراخه کړي،
نو سار وخت کې تاسو چیس کې نو تاسو نه کم روټۍ پاتې شي لګي غونته یو قطره هغه سواړه وړ پټي کې امرغه ته اور واچوي یا کور کې چرګانو ته اور واچوي خو دا غیر لپاره یو ځای متزکه پکار دی چې دا مرغې دا وران د تیږي به کوټو ته راځي بیا اکثر لوه کې خلوي یا چرګان داسې وي بکور کې یو ځای خاص کې نو یو ځای کې صرف مرغو تم کو روټۍ وتا چوي کو ورجو ته چوي کو غنم ته چوي یا جوار دا رنګ چرګانو تم نو په یو ځای کې به دوی پارېږي کې دی کور کې به دی خبر راځي نه او دې سره سره د ګرمه موسم دی نو چرګانو تم کور کې داسې ځای په کار چای کې موږ ته وبکیو یا مرغو له داسې ځای په کار چې هغه کې موږ ته وبکیو یا بجام کې یا کنډول کې کو ایسم من کرنوي بوتل ارچا کروي بوتل پر مز باندې کټ کو او دا بوټي پسې وتړو یا په یو ګټو لمه هو دا بوټي پسې کلک شي یا دیوال پسې دې کې روزانه موږ وبا چنو سونه مرغې دي چرن پرندي دا برازي او د دینه په وبس کې د رزق سوا کېدو لپاره دا ډیر زیات بهترین عمل دی کوشش وکړئ چې په خپل وظیفه کو د عمل کو بل چا سره شیر کو الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته